400 کیلومتره ټول اسرائیل ملک ته په 2 کاله کې په 4 مسلمانو ملکونو باندې چې دا حمله کړې ده. په دې کې چې په لبنان باندې دا حمله کړې ده، په سوریه باندې دا کړې ده، په غزا باندې دا حمله کړې، اوس چې په ایران باندې حمله کړې. نو د سره دا دومره طاقت چې دا رقم طرف راځي. که رقبه وګورئ نو 420 کیلومتر د ټوله رقبه او چپ چاپیره د دنه مسلمان ملکونه چې دی هغه ناستي او په هغې د بره چې دی راخلي په 4 مسلمان ملکونو باندې چې دی حمله کوي. په هغې کې په زرونو خلک چې د شهیدان کړل په 2 کالو کې، دغه په لکاو د شهیدان کړي په 2 کالو کې د په زرونو خلک شهیدان کړ، په لکاو خلک چې د به کور کړل. دغه شانت وس د چې په ایران باندې حمله کړې ده. که تاسو ګورئ د شاته چې د امریکا ولاړه ده او زموږ مسلمان ملکونه چې دي هغه غداري کوي د خپل مسلمانانو سره، ځکه د دې خو شو کې چې دا کم ملکونه دي په دې کې د امریکای اډې دي، د یو کې د فرانس دغه ملکونو اډې چې دي په دې کې موجود دي. وس چې ایران کوم حمله په دې دغه باندې کوي په اسرائیل باندې، نو د دې د مزایل چې دي د دغه ملکونه راغورځي. ولې د دې په ملک کې اډې دي او د هغه ځګنه چې د ریډار سیستم باندې دغه مزایل چې دي دا راغورځي، نو لږ ډېر مزایل چې دي هغه ته ورسي. نو زموږ مسلمانان چې دي د دې په منځ کې اتفاق نشته. دا یو وړوکی ملک دی، د وس په 2 کالو کې چې دی په 4 مسلمانو ملکونو باندې چې دی حمله کړې ده، په زرونو خلک چې دی هغه شهیدان کړی دی او یو مسلمان ملک چې دی هغه د دې تپوس نه کوي. نو د دې په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ تاسو هم خپل رایه چې دی هغه زموږ سره شریک کړئ چې د اسرائیل سره دا دومره طاقت چې دی دا د کم طرفه راځي.